دا دلته خو اصل کې دا مشران چې کوم را روان دي نو دا دیو چې کوم سړک جوړ کړی دی او کرنیل صاحب دی دغه رنګ د هغې کوم ملګري دي نو د افتتاح په حقله باندې را روان دي نن چې کوم دی هغې به افتتاح کوي. برګیډیر صاحب به راځي، یو چې دی کرنل صاحب به راځي، یو چې ټو انجینیر میجر عمیر صاحب به راځي. مومن کافر دیدی خلیل که یوسف زیدی منگش دی کشینواری خټک کا اورک زیدی مومن کافر دیدی خلیل که یوسف زیدی منگش دی کشینواری خټک کا اورک زیدی او یا قربان بنوسیان داوړو ملیزیان وزیر او هم سواتیان محسود او باجوړیان اے وزیر او هم سواتیان محسود او باجوړیان الزار زار 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 زار. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو ورور اجاز خان مومند د یو نوي پروګرام سره مینوالو موجود یم په ضلع محمد علینګار کې. دلته کې بلاشه مشران راغونډ شوي دي، هغو یو ټولنه کړې ده. ورځو د مشرانو نه تپوس کوو چې دوی دا ټولنه د څه په باره کې کړې ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. جی تاسو راڅخه خپل لږ تعریف وکړئ. زه ګوهر رحمان خبرې کوم، د علینګار اوسېدونکی یم او چې دلته زه پاتې کېږم. زما ګوهر رحمان نامه ده. دا کم مشران چې راځي د دیو نه تاسو څه مطالبات لرئ؟ دا دلته خو اصل کې دا مشران چې کوم را روان دي نو دا دیو چې کوم سړک جوړ کړی دی او کرنیل صاحب دی دغه رنګ د هغې کوم ملګري دي نو د افتتاح په حقله باندې را روان دي نن چې کوم دی هغې به افتتاح کوي. نو د هغې ته زموږ د قوم د طرف نه چې کوم دی ډېرې مسلې دي، مشکلات دي. نو د ټول نه اول مسله به موږ هغې ته دا وږدو چې موږ د سیګنل مسله ده، موږ د سیګنل مسله چې کوم دی دا د بحال شي. ډېره زمانه وشوله، ډېر وخت وشو زموږ سیګنل چې کوم دی دا په کوم دی بحال نه دی، خلکو ته چې کوم دی انتهایي تکلیف دي، مشکلات دي ورته. نو دا زموږ اهم مطالبه ده، دا به موږ هغې ته وږدو. دویمه مطالبه زموږ هغې ته به دا وږدو چې زموږ دلته په علینګار کې چې کوم دی اسپتال دی او هغه اسپتال کې چې کوم دی سټاف چې کوم دی دا موږ سره نشته دی، ډاکټران نشته دی. د هغې په باره کې موږ بهر موږ چې کوم دی د کوم د دیو چې کوم د ډپارټمنټ کوم افسران دی هغوی له موږ ورغلي خبره مو سره کړې ده، خو هغې زموږ سره په دې کې څه تعاون نه دی کړی. نو دا خبره به چې کوم دی دوباره موږ چې کوم دی افسرانو ته کوو چې یاره زموږ د اسپتال چې کوم دی دا بحال شي او زموږ اسپتال چې کوم دی دا بالکل ټیک شي او زموږ مریضان دلته راځي او ناوګۍ یا باجوړ ته ځي د هغې په ځای باندې چې کوم دی دا دلته راشي. دا به د هغوی نه موږ مطالبې کوو. مننه، مهرباني. دې وخت یو بل مشر هم زموږ سره موجود دی، خپل تعارف راڅه وکړئ. زما نوم دی محمد رفیق، د علینګار اوسېدونکی. دا کوم کرنل صاحب او د هغه ټیم چې کوم را روان دی د روډ افتتاح دپاره، نو الحمدلله موږ له چې کوم روډ جوړ شو په دې باندې موږ خوشحالي وکړله او موږ پرې خوشحاله یو او زمونږ به د هغو نه څه مطالبې قومي مطالبې وي. هغه کومې مطالبې وي ستاسو د هغو نه چې کومې دلته تاسو ته تکلیف زیاتره تر کم تکلیف تاسو ته سیوا دی؟ موږ ته خو دلته د سکولونو کې هم تکلیف دی، د اسپتالونو مسلې دي. زمونږ مین لکه د هغو نه غوښتنه به د نواپاس بارډر کوو چې موږ ته هغه کولاو شي، زموږ روزګار په دې ځای روان شي. او موږ ته د اوبو د سکیمونو مسله ده، هغې دپاره به موږ د هغو سره خبره کوو. داسې اسپتال کې زمونږ مطلب ډاکټرانو کمی دی، سټاف کمی دی، د هغې د خبره به ورسره کوو. بیا سکولونو کې زموږ سره ټیچرس کمی دی، هغې به ورسره خبره کوو. انشاءالله چې هغو راشي هغو سره موږ دې باره کې خبره کوو، دا مطالبې به دې کوو. مننه، مهرباني. نورو مشرانو نه به پوښتنې کوو. دې وخت کې زموږ سره یو بل مشر موجود دی د علینګار. تاسو راڅخه خپل تعارف وکړئ. زه خو د علینګار یم، ګلندر مې نوم دی. کوم مشران چې را روان دي د هغې نه تاسو څه مطالبات لرئ؟ یاره دغه خو کرنل وسیم صاحب را روان دی، موږ د هغوی شکریه به ادا کوو. هغې چې کوم روډ شوی دی پوه شو، د هغې افتتاح به کېږي. بیا په دې علاقه کې زموږ نورې ډېرې زیاتې مسلې دي چې هغه د اسپتال ده، هغه د سکول ده، هغه د ورانه شوو کورونو ده، هغه د بلاک کاټونو ده. بله مسله دا ده چې زموږ د کنډو د سړک خبره ده ډېره اهم ده چې 3.5 کیلومیټر روډ پاتې دی. هغه یې موږ سره وعده هم کړې ده چې یاره انشاءالله دا به موږ کوو. موږ به هغه ته مخې ته ږدو. بیا د اوبو مسلې دي زموږ دغه د سپېدار د علاقې د اوبو مسله ده، د کنډو د علاقې د اوبو مسله ده. انشاءالله هغه به موږ هغوی ته مخې ته ږدو چې یاره دا مسلې زموږ حل کړي، دا مشکلات زموږ حل شي. د اوبو ډېر زیات تکلیف دی خلکو ته. د ګالو کوڅو مطالبې هم زموږ شته دی به هر حال، خو انشاءالله دا ټولې به دیو نه کوو، انشاءالله کوي به د خیر سره. مهرباني، مننه. بل مشر دی هغه هم زموږ سره موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خپل تعارف راڅه وکړئ. زما نوم حضرت الله دی او د علینګار یم او د ملک زیارت ګل زوی یم.
چې دا کم مشران چې راځي دیونه به څه مطالبات تاسو لرئ؟ دې مشرانو نه چې دی زمونږ ډېرې مطالبې دي، تقریبا چې ټولې زمونږ د دې مشرانو نه مطالبې دي کې چې دی برګیډیر صاحب به راځي، یو چې دی کرنل صاحب به راځي، یو چې ټو انجینیر میجر عمیر صاحب به راځي. دې ټول نه زمونږ دا مطالبې چې زمونږ ته د بجلۍ مسلې دي، موږ ته د اوبو مسلې دي، زمونږ چې کوم ورک شوی خلک دی د هغو د دپاره چې دی موږ اواز اوچت کړی دی چې بهی د دې ګناهګار یې خو سزا دې ورکړل شي چې ګناهګار نه یې ولا بیا د خپلو کورونو ته راپرېږدي. د هغې نه بعد د سیګنلو مسله ده، د سیګنلو موږ ته غټه مسله ده وروره، دې کې مړی وشي وروره او ټوله شپه د دې د غمه چې دی خبرېږي څوک نه چې بار ته راوځي وروره د یېرې د وجې نه راوتی نه شو. د سیګنلو مسله ته موږ چوتو، د هغې نه علاوه چې دی دا د اوبو مسله ده، ناوګۍ ته چې کوم روډ 2-3 کیلومتره پاتې د هغې خبره موږ ورته کړې ده او انشاءالله بیا به یې کوو چې بهی ناوګۍ پورې موږ ته دا روډ کمپلیټ شي. نو موږ دا ټولې مطالبې دي انشاءالله نورې مطالبې به هم کوو او ټول مشران به راځي. او زما خو دا درخواست دی انشاءالله چې تاسو ته چې بهی زموږ دا کم اواز چې دی دا تاسو د دې نه نورو غټو مشرانو ته ورسوئ. لکه برګیډیر صاحب خو ته خو به راشي، خو د هغې نه مخکې چې دی میجر جنرل دی، کور کمانډر دی، گورنر دی، وزیر اعلی دی، وزیر اعظم پورې دا زموږ د اواز ورسوئ. زموږ اواز د قوم اواز دی او تاسو زموږ قوم یاستئ. تاسو چې دا خبره چې دی دنیا ګوټ ګوټ ته ورسوئ انشاءالله زموږ دا ټولې مسلې به الله مننه. مینوالو ډېرو مشران به دې وخت کې موږ ګوري، د هغو نه موږ دا مطالبه کوو چې دیو خلکو ته ډېر مشکلات دي، تاسو سره مرسته وکړئ. تاسو چې کم اسمبلۍ ته کم لیږلي دي MNA-ګان، نو هغو ته هم زموږ دا درخواست دی چې د دیو چې کم مسایل دي په هغې باندې غور وکړئ. اوس په دې ځای باندې ما او کیمرمین رحمان مومند له راکړي اجازت د یو بل پروګرامه پورې. والسلام. هی لونګینا یوه خبره خو مې واوره، ټوپک دې کېږده زندګي ډېره ده حسینه او لونګینا.